ایمان هغه ایمان کامل دی چې هغه بالغیب وي. هغه ایمان ګوا کامل نه دی چې کوم ایمان بالمشاهده وشي. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نیکان هغه خلق دی چې هغه ایمان بالغیب لري، اس شی لیدلی نه او ایمان پې لري. خدای پاک لیدلی نه دی، لیکن دا ایمان دی چې په دې کائنات کې یو دومره عظیم طاقت موجود دی چې هغه د دې ټول کائنات مالک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی نه دی، لیکن ایمان پر اوڑے دے چھے دا پیغمبرو برحق اور رشتیا پیغمبر کم خدای چھے دا پیغمبر پزر کی دا اویس قرنی محبت اچولے و داغے وجہ سوا داغے وجہ داوا چې اویسی قرنی یو شپونو چې ګډ او چیلای به ساتلی او پاس په غرونو کې به اوسېده. داسې واورېده چې په مکه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی. خلقو ته وایي چې خدای یو دی. هغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول. دا رشتیا پیغمبر دی ما په ایمان راوړی. اتلی نشم اوزګار نه یم دا چیلی او ګډې مې دي ورکې بشي. بیا په مدینه منوره کې دا واورېده چې په جنگ احد کې او ویسے قرنی آغا تچی پہ میں نے پا جنگ احد کے داغے او غاخ مبارک مات شو. آغا وی خواہ زما دا محبوب بچے دے خلقی او غاخ نہیں او زما بطول وی نو دے او غاخ اویستو. بیاڑا کے سوچ ورہ گئے چاسے نا جد آغا پاس غاخ مات شوے یو مالان دی اویستو نو پاس نا یو غاخ اویستو. بیاړه کې سوچ ورغی چې اسې نه چې داغه دا غاښي او ما دا وویستو نو بل یې وویستو. اړه کې وله راله چې پته نه لګي چې داغه کم غاښ مبارک مات دی. نو امبور یې راواغسته او خوله کې چې څومره غاښونه و ټول یې وویست. چې زما د محبوب چې یو غاښ نه وي نو زما د په خوله کې ټول نه وي. دا یې د مینې او د محبت عالم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې فرمایلو چې زما د وفات نه رستو زما دا یو جوبه ده دا په دې غره کې یو ویسې قرنی نامه د هغه اوسیږي. ما د مرګ نه رستو به دا جوبه یو څه یو هغه ته به ور. اوس پیغمبر چې چا د پاره وصیت وکړي چې دا زما جوبه هغه ته یو څه نو داسې د ټوکو خبره نه ده. تاسو خیال راغی د پیغمبر وصیت او دا وزن ما او تا ته پته نه لګي ځکه چې مونږ د پیغمبر وزن نه دی پیژندلی. که مونږ د پیغمبر وزن او پیژنده چا د څومره لوی وزن مالک دی نو بیا به د هغې د تحفې وزن مو پیژندې چې د هغه تحفه د څومره وزن مالک. مونږ په کم کتار کې ویسې قرنی دپاره پیغمبر وصیت کول چې زما دا جو بچ ده دا یو څه یو ویسې قرنی ته یې ورکوي. دا ډیره لویه خبره.
غالبا عمر فاروق دا جبه یوړه ویسے قرنی ته وی چې دا ستا څه عمل دی تا پیغمبر لیدلی و هغه وینا لیدلی مې نه دی خو چې وامې اورېده بس ایمان مې په دې غره کې پې راوړی دی عمل دې څه دی و عمل مې دا دی چې دا ګړی او چیلی دي او شپونیم دا ساتم او بس په دې روټۍ خورم وخت تېرو نور دې څه کړي نور مې هېڅ نه دي کړي خو دا مې کړي چې چا راته ووایي چې ستا د معشوقې یو غاښ په احد کې مات دی نو ما د خولې نه ټول غاښونه وویسته چې د هغه یو غاښ نشته چې زما ټول نه وي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې په خدای قسم چې د دې مینې برکت دی چې پیغمبر د وفات په ټیم کې م ته یاد وې او تا د پاره وصیت وکړو چې زما د مرګ نه رستو دا جبه یو سی او ویسې قرنی ته ورکړه